باب بیان کفر من قال مترنا بالنو. مخکې هغه احادیث مونږ شروع کړي دي چې پای کې مونږ ته هغه اعمال او اخلاق ښیي چې هغه د دین منافي دي، یعنی چې کوم اعمال د دین خلاف دي د هغې نه بحث کوي. دې باب کې چې د کوم څیز تذکره ده هغه نن ډېره عامه ده. ستوري هغې دپاره لفظ استعمال کړی د انو. عربی کې ستوري ته نجم وایي. د ستورو عبادت ډېر مخکې نه روان دی. د ابراهیم علیه السلام قوم ستاره پرستو د ستورو عبادت وکوي. دا د شرک اقسامو کې یو بنیادی قسم دی. څنګه چې خلک د بوتانو عبادت کوي، د قبرونو عبادت کوي، د بعض مقاماتو عبادت کوي، د الله نه سوا د بل چا د کور نه طواف کوي، د هغې عبادت کوي. نو دارنګې بعض خلکو سعد او نحس، نیک بختیا او بدبختی، قادسالی او باران ورېدل دا تړلي ستورو پورې. او سړي له افسوس ورشي چې پاکستان غوندې اسلامي ملک کې ټي وي باندې خلک راځي او خلقو ته وایي چې ستا ستاره داسې ده او ستا ستاره داسې ده. د دین نه د بې خبرۍ هم څه حد دي که نه. یعنې یو داسې ملک چې هغه د اسلام په نوم ازاد شوی دی، او هغه ملک چې پای کې اسلامي ادارې دومره ډېرې دي چې دومره شاید بله دنیا کې نه وي. لیکن سړی چې بهر وځي نو وګوري نو پوه شي چې اسلامي ادارو کم کار کړی دی، نو د هغې محنت څه نتیجه نشته دی. هر سړی ایله هغه څه مسله راشي نو پښتو کې هم وایي، اردو والا وایي ستاره گردش کې ده. دا شرک دومره عام دی نن. حالای د ستوري زمونږ د نحس سره، زمونږ د بدبختۍ او نیکبختۍ سره هیڅ تعلق نشته. د ستورو باره کې قرآن مجید چې څه فرمایلي دي بسه کافي دي که نه، چې دا رجوما للشیاطین دي. الله په دې باندې شیطانان ولي. بالنجم یهتدون، په ستوري وایي دا خلک لار مومي. او د ستورو څه فایدې به وي، څنګه چې د نور او د سپوږمۍ فایدې دي، نو دارنګې د ستورو هم فایدې شته. خو خلکو چې عبادت د نور او د سپوږمۍ کوو د فایدې د وجې کوو، د ستورو د عبادت وجه هم دکه ده. نو دا شرک دی، کفر دی، ګناه دی. نو نجم ته وایي، ستوري ته وایي. بالخصوص هغه ستوری چې یو پریوزي مغرب کې او بل روخیږي مشرق کې، نو دې ته عرب نو وایي. دا عام ستوری نه دی. قرآن مجید کې هم د یو ستوري تذکره شته دی چې خلکو به د هغې عبادت کوي، هغه ته شعرا وایي. قرآن فرمایي وانه هو رب شعرا. د شعرا ستوري رب هم الله دی، هغه مخلوق دی. دوباره کیف د ستورو عبادت دانن کی، او هر کلی کې، هر خار کې تقریبا د دې تجربه کار خلق شته دی. بلکې زمونږ د سیاسي مشرانو کې هم ډېر شی داسې شته دی چې هغه د ستورو والا نه د خپل قسمت حال معلوموي. او دا د اسلام او د عقیدې منافي عمل دی. دا کفر دی، دا شرک دی. په دې کې حدیث پیش کړي د سیدنا زید بن خالد الجهنی رضی الله تعالی عنہ. هغه وایي صلی لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ علی اثر سماء کانت من اللیلہ. د شپې باران شوی، د هغې باران نه وروستو د حدیبیې په مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د سحر لمونځ وکړو. مونږ حدیبیې کې یو سحر لمونځ شوی دی. اسره سماعین سمال ته باران ته وایي. د شپې باران شوی. فلما انصرفا، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر لمونځ وکړو،
اقبل علی الناس فقال خلق ته مخکف. زموږ دین کې د حدیث په کتابونو کې دا مسله واضح لیکلې ده چې کله یو امام فرض منځ کو اوس دا خپل خوښه چې څه کوي کاغه ذکر اسکار ته کینی کی دي نه کاغه خپل کور ته دین لړ دي شي په څه پابندي نشته خپل کمرې ته دي نوافل د پاره پاسي سنت د پاره پاسي په دې خبره ځان پویول پکار دي د سلام ګرځول نرستو د مونږ په حیثیت باندې د امام او د مقتدی تعلق ختم شوی دی دا حدیث او مسله ده منیت المصلی کم چې د فقه حنفی بنیادی کتاب دی او خلق درسی کتابونه کوي منیا ورته وي خلق په کې دا واضح لیکي موږ ډېر بچپنه کې دا مسله زده کړې ده چې کله امام منځ کو نه هو مخیر دا هغه عبارت ده هغه ته اختیار ده ان شاء استقبل علی الناس کو غواړي نو خلکو ته مخ کی و ان شاء ذهب الى بیته او الى حوائجه او کو غواړي نو خپل کور ته رضی یا خپل حاجتونو پسې ځي پابندول د عالم مکه چې تکینه ما ته دعا وکړه پابندای نشته فرض پسې دعا نه انکار نه کوو ته خبره مسئله حیثیت زګول پکار فرض پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد د صحیح بخاری دا حدیث کافی دی دا خلق د رد لپاره چې راغي خیال لای چې فرض پسې دعا بدت افراد او تفرید نه کوي خلق امام پابند نه رستا هغه چې سلام وګرځي تا ته حق نه دی حاصل چې تا هغه ته وایي چې رشد تیار کړه ولاړې دی دا جټو خلکو خبري نو که امام کینی نو کینی نه او که دې زینو زیدي لیکن امام چې کینی نو څنګه وکینی زموږ استاد محترم ویل بعض امامان د قوم نه خپي قبلې د مخې خپکیږه قوم د مخ کګر رسول الله صلی الله علیه وسلم او قوم ته مخ کو تا حدیث داغه دلیل لے چې ان صرفا اقبل علی الناس او صحیح ہے نو حدیث ته چې کله به منځ کو کې ناسته وقت باندې استقبل علینا بوجهه خپل مخ به مونږ ته وګرځو کې براس ناسته جایز ده کولی شي او زمونږ خلکو سره سوال لې سوال لای چې په دې دویم صف کې څوک مونږ کوي بل فرض د امام د سلام نه رستو کاغه ودرېږي نو د امام خو هغه ته مخ رانغی دا خو ګناه دی دا علم چې کومې دا قسم خبرې هغه کوي صف مخکې ناست دی یو صف چې ناست دی دا ورپسې کم دویم کس ولاړ دی دا لومبنی صف د هغې دپاره سوتره شو د امام داسې مخ کولی شي دومره دا چې که د امام مخې ته مقتدي پاسې نو بیا د امام نه مخ کې یا خوا کم طرف ته چې څوک سړی ولاړ دی دا اصل کې د دین نه واقف نه یو خپل دماغو کې یو شی ورسره پروتي هغه نیغ نیغ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به استقبل علینا بوجه نو بار کیف د مسئلې نوعیت دغه دی فرض مونځ پسې دعا کول پکار دی البته د هغې کیفیت معلوم نه دی خبره دغه ده بنیادي فرض پسې دعا بدعت نه دی حافظ ابن تیمیہ یا اول چې لیکلي هغې د صحیح بخاري دی حدیث څه جواب کولی شي چې کله به فرض مونځ وکړه په کې الفاظ دي دبر الصلوات المکتوبات دبر الصلاة المکتوبه فرض مونځ پسې بیدا ویل اشهد ان لا اله الا الله او په ایک پسې اللهم لا مانع لما اعطیت دا مخکې ذکر دی اور پسې دعا ده اصل دار چې ممکن دا بھئی چې هغه زمانه کې خلکو فرض پسې دعا کې څه بدعت کول او د هغې د وجې نه حافظ ابن تیمیه امام شاطبي د هغې رد کړی دا نه چې فرض پسې دعا بدعت
کہ یو سڑے التزام کی نہ التزام بدعتی فرض پس دعا حدیث و ثابت آغا حدیث چاہے تو قولی احادیث ہوئی طور طبیعہ بدعت نہ شویل ہے دیکھا قولی حدیث چراغ پہ یوسیس کی ایتا بدعت نہ شویل ہے دمر دا چی خلق داغے پابند کول یا امام داغے پابند گنل دا ٹھیک نہیں امام کا سلام وګرځو اسکارے وکړ ځي خپل کور ته ځي به اس پابندي پاغه نشته او که قوم ته کینی کی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سلام وګرځو نو اقبل علی الناس خلق ته مخ تپوس کوي هل تدرون ماذا قال ربکم تاسو ته پته شته چې تاسو رب څه ویلي دي هغې ویل موږ ته څه علم دی الله ته او د هغه رسول ته ښه علم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله فرمایلی دي اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر دا ګوره بیګا باران شوی دی که نه نو زما بندگان څوک داسې دي چې په ما ایمان لري او بعضې په ما کافر شو زما نه انکار یې وکړه باران ما کړی دی نسبت بل چاته کوي فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب کوم خلقو چې دا ویلي دي چې دا الله فضل شو په مونږ باندې او باران شو دا الله رحمت او باران شو فذلك مؤمن بي نو دا سړی په ما مؤمن دی یو سړی چې دو کارونو نسبت الله ته کوي چې الله دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي نو دا سړی مومن دی وکافر بالکوكب دا سړی د ستوري منکر دی ستوری نه مني نه منل دا مطلب نه دی چې ستوری نه مني د ستوري د خدایتوب نه منکر دی یعنی د الله باندې د کېدلو یقین چې کائنات کې څه کېږي دا ټول د الله په وینا کېږي د الله په اذن باندې کېږي تو دا سړی الله منی او د کواکب نه دی منکر دی هغې له د خدایتوب مرتبه نه ورکوي واما من قال مطرنا بنوع کذا وکذا او څوک چې دا وایي چې دا خو فلانې ستورې ختلی او ځکه موږ باندې باران شو دا هغه ځای دی چې دلته کې عقیده واضح کول پکار دي څوک به یې فلانې ستورې گردش کوي ځکه دا تکلیف میلو شو څوک به ځایچې کرښې مرخې راخیښ یو انسان ته کم ځای نه دا معلومه شوه چې ستورې دې وخت کې څه چل گئی چا چې لږ وندیم ساینسز ویلي معمولی مختصر نو دې څیزونو ته ستاره او سیارې ولې وایي دا ګرځي او دومره تیزۍ سره ګرځي چې لا داسې آله نه ده معلومه شوې چې هغه د هغې د رفتار سپیډ معلوم کړي نو دی څنګه و چې دا ګردش کوي دا خورا ګردش کوي پخوانو کتابونو کې دا لیکلي دي چې یو تکړه سړی پهلوان سړی خپه اوچتوي او ځمکې له رابغوي نو په دومره ساعت کې ستوري 40,000 میله مزل کړي دا د هغې یو توک دی که نه هغې د رقم ځای نه معلومه شو نو بار کې د ستوري باره کې دا قسمه خبرې کول دا زموږ خلک چې څه کوي چې دا په پلان کې سیس کې شی او دا زحل کې او دا په پلان کې سیس کې شی او دا سعد او دا نحس دا کفري عقیدې دي داسې اخبار نه روزانه چې پای کې دا نه راځي تر مسلمانانو ملک ده یعنی مسلمانانو ملک هغې چې هغې ته د بنیادي عقیدې ملم نه داسې هفتوار رساله نه راځي چې پای کې اتوار ایډیشن کې جمعې په ایډیشن کې دا گپ شپ نه لګېدلی کمقل خلک یې ګوري په هغې عقیدې ساتي یو سړی چې د رسول الله صلی وسلم د احادیثو نه واقف نه وي او د قرآن مجید نه واقف نه وي د هغه عقیده خو به وي دغه شان ډاواډول اسلامي ملک کې د دې څیزونو وجود دا ناقابل برداشت دی او ډېره د شرم خبره ده چې کله سړی د لا اله الا الله عقیده ساتي دا د هغه د شان مناسب دي دا خبره چې دی کله ستوري ته نسبت کی او کله زمانې ته کوي او کله یو څه ته کوي کله بل څه ته نو څوک چې وایي دا مطرنا بنوع کذا و کذا دا د فلانکي ستوري د وجې په مونږ باران شو فذلک کافر بي نو دا سړی الله فرمایي زما کافر دی دا عمل د اسلام خلاف دی او کفري عقیده ده
پستورو د کولو او د نه کولو عقیده ساتل، هغه د نیکۍ او د بدبختۍ ذمہ دار ساتل، دا خو الوهیت دی. د لا اله مطلب هم دغه دی چې الله نه سوا بل څوک نشته چې دا کارونه وکړي. نو زمانه منکر شه و مؤمن بالکوكب، او د ایمان راوړو په ستوري باندې. نو نن چې کوم عمل مونږ زده کو چې د کفر خلاف د اسلام خلاف دی، هغه څه شی دی؟ هغه په خپل جون کې ستورو لا د هغې عمل دخل لا خپل ځان باندې هغه حاوي کول او هغې ته نسبت کول چې دا په فلان کې موقع پیدا شوی نو ځکه نیک بخت دی، او دا په فلان کې د فلان کې ستورې ختلو نو ځکه بدبخت دی، یا باران په دې وجه کېږي چې فلانې ستورې فلاني ځای کې دی. دا ټول زمونږ د دین منافي څیزونه دي، لہذا دې نه بچ کېدل ضروري دی. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.